کریم دا یو جدا علم دی چې په دې سره د قران کریم معانی او مطالب اسانيږي. به دې پن کې مخکې من ذکر لري تصنیفات شوي دي، خو څه متعلق د اسباب النزول سره، څه متعلق د اعجاز القرآن سره چې د الله کتاب دا یو معجز کتاب دی، څوک یې مقابله نشي کولی. څه د دغه تعلق د اعراب القرآن سره، څه د جمع القرآن سره، د څه تعلق د فضایل د قرآن کریم سره، د څه اصول، د څه د قراءات سره او دارنګ د قصص قرآنیو سره، د متشابهات سره، د څه اصول تعلق د تفسیر القرآن سره دی. من هغه قواعد او ضوابط به ذکر کوو چې په هم د قرآن ور باندې اسانيږي او هغه تمنګ اصول وایو. بیا دا اصول درې قسم دي. یو قسم هغه امور چې تعلق لري د استعمال د الفاظ سره، د استعمال د الفاظ مفرده سره، چې قران کریم کې یو لفظ دی لفظ مفرد، نو دا په حقيقي معنی کې مستعمل دی که په مجازي معنی کې مستعمل دی. په دې سره د لفظ او د کلمې معنی پیژندل کېږي. د دې لپاره علم لغت، علم الاشتقاق، علم الصرف، علم النحو، معانی، بیان، بدیع دا پیژندل ضروری دي. چې دا و پیژندل شي ځکه علم لغت سره معنی پیژندل کېږي او علم اشتقاق سره، دارنګ صرف او نحو سره. او وجه دا ده چې د معنی او د لپاره الفاظ کوم دي دا قالبونه دي. معنی کې تغییر دا د مشتق منه د وجه نه راځي، دارنګ معنی کې تغییر د اعراب د وجه نه هم راځي، په معنی کې تغییر د ماده د وجه نه هم راځي چې ماده بدل شي. په دې باب کې علماو بهترین کتابونه لیکلي دي او بهترین خدمت یې کړې دي. مفردات د امام راغب اصفهانی رحمه الله، غریب القرآن د ابن قتيبه رحمه الله، الوجوه والنظائر د علامه نصابوری رحمه الله، مشکل القرآن د ابن قتيبه، معانی القرآن د پراسب چې شیخ القرآن رحمه الله په العبان کې زې بزید هغه سنمونی هم ذکر کړی دي. دارنګي اصول کې دا هم به جاندل ضروری حروف متقاربه او دارنګي داغه همنځ کې فرق کول دا هم به جاندل پکار دي، ځکه دې سره تغییر معنا کې راځي. لکه مثال په تور باندې يعلم ما يسرون سین سره دی، دارنګي بل ځای کې آیات دی يسرون على الحنس العظیم، هغه سوال سره دی. دارنګي نحن قسمنا بينهم معيشتهم، او بل ځای کې وکم قسمنا سوال سره دی. دا به جاندل هم ضروری دي چې دا به جاندل شي او د یوې معنا د بلې معنا نه تمیز راشي. چې دلته کومه معنا مراد ده ورسره دا هم به جاندل یو لفظ دی او هغه په ډیرو معنیو باندې مستعمل دی، د معنی ډیری دي. نو هغه معنی به جاندل او به د هر لفظ په مناسب ځای کې د اغازه متعلق مناسب معنا کول. لکه قران کریم کی مثال په تور لفظ هدایت راغلی دی هدن، دا یو کلمه ده. علامه سیوطی رحمه الله د دې تقریبا ولس معنی ذکر کړی دي، خو به دې دا نه چې هر ځای کې به یو معنا کې، هر ځای کې به یو معنا کې کار بوران کې. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، یو معنا دې دا توفیق، دا معنا توفیق سره دی. دا نه کله معنا د بیان سره راځي. نوري معنی دی اوس کته ټول مر یو معنا کې، نو بیا با کار د نګړ وړ جلد خدا معنا نه لګيږي. نو معنی پی جاندل به د هر معنا د پاره داغه مناسب ځای کې مراد او هغه غستل. دویم قسم اصول هغه دي چې هغه سره طرق د تفسیر په جاندل کېږي، چې تفسیر په جاندل شي او فرق د تفسیر او د تعویل او دارنګ د تاریخ
دارنګ د انواع د تفسیر یو تفسیر بالروایت دی او دارنګ تفسیر بالدرایت دی دا به جاندل طبقات د مفسرین به جاندل چې مشهور مفسرین په صحابه کې څوک دي په تابعین کې څوک دي تبع تابعین کې څوک دي دا هم اصول او به جاندل په کار دي ولی که یو سړی د طبقات د مفسرین نه دارنګ د مراتب او تفسیر نه خبر نه نو دیو تفسیر د چا غریبت ودنه لګي خطا بشي چرته بشي او تفسیر کړي یا بل را بيزي چې کم دی او معنا کړي هغه به اخلي او پته ودنه چې دا د چا معنا نو طبقات د مفسرین او دارنګ داغه حیثیتونه به جاندل مراتب به جاندل خو موږ چې دې ځکه کوم اصول ذکر کو نو دا اولنی دوه قسمه چې مخکې ما ذکر لږ دا موږ نه ذکر کو بلکې دریم قسم اصول هغه چې تعلق لري د معرفت د مقاصد د قران کریم سره مقاصد د قران کریم پیژاندل پاغي باندې فهم اسانیدل نو هغه قواعد به اوس موږ ذکر کوو چې فهم د قران ور باندې اسانيږي دا دریم قسم اصول او د خپل مشایخ په طرز او طریقه باندې د دغه اصول لن او مختصر تعبیر او بهترین تعبیر هغه 15 ټکی دي او 15 خبرې دي چې دا یاد شي بس دغه اصول دي بیا تفصیل کې ورځه تعارف د قران کریم چې قران کریم کم یو کتاب دی